لراغې ورته قربان یو عرض لراغلی ته د حضور پاک ترې ته لږ روزه میدان ته موږ سره راسه عباس صاحب ورسره روان شو صحرا ته راووتل او عمر صاحب مبارک دغه ځای کې سوال کوي لاس یې اوچت که وایي یا الله مونږ به چې قات په مونږ راغی تکلیف په مونږ راغی نو مونږ به انا نتوسل بکا مونږ به تا ته وسیله نیوله تا ته بالنبي حضرت محمد مصطفی علیه السلام باندې به مونږ تا ته وسیله نیوله او تا به په مونږ باندې آساني راوسته او تکلیف به دې مونږ نه لرې کو اوس مونږ تا ته بعم النبي صلی الله علیه وسلم دا تر د حضور پاک چې عباس صاحب مخکې ولاړ دی اشاره یې ورته وکړه دې تا ته وسیله کوو په دې وجه چې دا د حضور سره نسبت دی د حضور پاک تره دی د ده په خاطر په مونږ باران ووروه علما لیکي چې دې ځای کې عمر صاحب حضور پاک ولې یاد نه په کار دی چې هغه یاد کړی وي عباس صاحب یې ولې یاد کړ نو دې ځای کې علما محدثین جواب کوي وایي دې نه دا خبره دا امت ته عمر صاحب ښودله چې حقیقت کې حضور پاک یې یاد کړ خو دې د دې وجې یاد کړ چې دې د هغه تره دی د هغه سره د تروالي او ورارهوالي رشته هم ده د وینې رشته هم د نبي هم دی او دویمه مسله پکې دا امت ته ثابتوله چې بغیر د پیغمبر نه د هغه د امت په اولیاو باندې وسیله نیولی شي تا خو خبر نه دی که نه اړه خو زه خو برته کال ټول کسان دي خو ستا کاله برته دا درې جوماتونه الله دې زموږ جرګه قبوله منظوره کړي وسیم جان